د ناقصی واوی ثلاثی مزید فيه دویم باب دی باب تفعیل. لومبی ته دی صرف صغیر ذکر کړی دی. نجا ینجی تنجیتا فهو منج ونجی ینجا تنجیتا فذاک منجا لم ينجي لم ينجى لا ينجي لا ينجى لن ينجي لن ينجى. الأمر منه نجي لتنجى لينجي لينجى، والنهي عنه لا تنجي لا تنجى لا ينجي لا ينجى، والظرف منه منجا منجيان منجيات. نو دا تدی باب صرف صغیر دی. تدین مخ کے بابو د باب افعال په صرف صغیر کې چې کم قوانین جاری شوي دي نو بالکل هغه قوانین په دې باب کې هم جاری شوي دي. یعنی الته چې د فعل ماضی په کم په صيغه کې کم قوانین جاری شوي دي دلته هم په فعل ماضی کې هغه جاری شوي دي. په مضارع کې چې کم جاری شوي دي دلته هم په مضارع کې هغه جاری شوي دي، او دغه شانتي په اسم فاعل، اسم مفعول او په اسم ظرف کې هم. البته د باب افعال کم مصدر چې نو په هغې کې د دعاء بکاء والا قانون جاری شوی دی، او تدې په مصدر کې تنجیتن کې د دعیه والا قانون جاری شوی دی. مونږه په دغه کې دې باب کې چې کوم قوانین جاری شوي دي نو ته دغه نشاندهي کو او د یاد دهانۍ په طور باندې هم مونږه ته دغه تفصیلي ذکر کو. نجا فعل ماضی دا په اصل کې وو نجوا نجوا، نو د یدعا تدعا قانون د وجنا دا وو په یا سره بدل شوی دی، او بیا د قالبا قانون د وجنا دا یا په الف سره بدل شوی دی، نو نجا دا ته جوړ شو. کم دو مضارع مجهول صيغه ده یونجا، په دې کې هم دغه دوه قوانین دا جاری شوي دي ځکه چې د دې اصل وو یونجو بیا یونجیو شو او بیا دا یا په الف سره بدل شو نو یونجا دا ته جوړ شو. یونجی مضارع معلوم نو دا په اصل کې دی یونجیو د یصرفو بشانتی، نو ټول نړوبې په دې کې د دعیه قانون جاری شوی دی ځکه چې و متحرک دی د لام کلمې په مقابله کې او تدینه مخکې حرف مکسور دی، نو دا و مونږ په یا سره بدل کو نو یونجی یو ته جوړ شو. بیا د یرمی ترمی قانون د وجنه د یا نه ضمه حذف شو نو یونجی دا ته جوړ شو. او تنجیتن مصدر دا په اصل کې تنجیوتن دی تنجیوتن، نو دعیه قانون د وجنه دا و په یا سره بدل شوی دی. فهو منجن منجن اسم فاعل په اصل کې دی منجون مصرفون پشانتی، نو په دې کې درې قوانین جاری شوي دي. د ټولو نه لومبې په دې کې د دعیه قانون جاری شوی دی، د هغې د وجې نه تدې نه جوړ شو منجیون. بیا د یرمی ترمی قانون د وجې نه د یا نه ضمه حذف شوي ده نو منجین ته جوړ شو. بیا یا د التقاء ساکنین د وجې نه حذف شوه نو منجین ته جوړ شو. ونجیا ماضی مجهول نو تدې اصل و نجوا، په دې کې صرف د دعیه قانون جاری شوی دی. ونجی ینجا تنجیتا فذاک منجن، په دې کې هم درې قوانین جاری شوي دي. تدې اصل دی منجون، د یدعا تدعا قانون د وجې نه دا و په یا سره بدل شو نو منجیون ته جوړ شو. بیا یا د التقاء ساکنینو د وجې نه په الف سره بدل شو نو منجان ته جوړ شو. بیا الف د التقاء ساکنین د وجې نه حذف شو نو منجن دا ته جوړ شو. لم ينجي لم ينجا، نو دا دو یونجی او د یونجا تدینه جوړ شوی دی. د معلوم د صيغه په اخر کې حرف علت یا دی او د مجهول د صيغه په اخر کې حرف علت الف دی،
نو د لم د وجنه دغه حروف علت دا غورځېدلي دي. لا ينجي لا ينجى نو هغه مضارع معلوم او مجهول دي خو لا نفي په داخله شوی ده. لن ينجي لن ينجى نو ينجي لن نصب ورکړی دی او ينجى په اخر کې چونکه الف دی نو په دې باندې حرکات دا ناراضي. الامر منه نجي تدې ذکر به ان شاء الله تعالی مونږه په امر کې کو. لتنجى لينجي لينجى په دې کې هم د معلوم د صيغه یا حذف شوی ده او د مجهول په صيغه کې الف حذف شوی دی. والنهي عنه لا تنجي لا تنجى لا ينجي لا ينجى دلته هم دغه تفصیل له دا په اصل کې وو تنجي تنجى ينجي ينجى نو د لینه د وجنه یا او الف دا غورځېدلې دي. والظرف منه منجن نو دا د اسم مفعول بشانت دی په اصل کې وو منجون بیا منجيون بیا منجان او بیا منجن او منجیانی منجیاتون په دې کې صرف د یدعا تدعا والا قانون جاری شوی دی. داغه د وجنه دا وو په یا سره بدل شوی دی او بیا کې قال والا قانون ځکه نه جاری کیږي چې د یا نورستو د تثنیه الف راغلی دی او د جمع مؤنث سالم الف راغلی دی. اوس مونږه ته دې صرف کبیر ذکر کوو. په صرف کبیر کې هم هغه قوانین جاری شوي دي کم قوانین چې په باب افعال کې جاری شوي دي او دلته هم مونږه ځکه جاری کوو چې تدینا راتلونکي کم باب دی باب مفاعله نو پاغي کې هم بعینه دا قوانین جاری شوي دي دا کم چې اوس مونږه ذکر کوو او په باب افعال کې هم مونږه ذکر کوو. نو چې دلته مونږه صحیح یاد کو نو په باب افعال کې به هم مونږ ته یاد شي او دا کم باب مفاعله را روانه ده نو هغه به هم مونږ ته ان شاء الله تعالی د الله په توفیق باندې یاد شي. د فعل ماضی معلوم کردان دے نجا نجیا نجو نجت نجتا نجینا نجیتا نجیتما نجیتم نجیتی نجیتما نجیتن نجیتو او نجینا. نو کومه لومبۍ صيغه ده نجا پدې کې د ټولو نه لومبۍ د یدعا تدعا قانون جاری شوی دی. دا په اصل کې و نجوا نو د هغې د وجې نه دا و په یا سره بدل شوه او بیا د یا د قالبا قانون د وجې نه په الف سره بدل شوه. د تثنیې دا صیغه موږ پرېږدو راځو د نورو درې صیغو له نجو نجت او نجتا په دې درې وړو صیغو کې درې قوانین دا جاری شوي دي. د دې اصل دی نجو نجوت او نجوتا. نو د ټولو نه لومبۍ په دې کې د یدعا تدعا قانون جاری شوی د هغې د وجې نه دا و په یا سره بدل شوی دی. نو د دې نه جوړ شو نجیو نجیت او نجیتا. بیا د قال قانون د وجې نه دغه یا په الف سره بدل شو نو د دې صیغو نه جوړ شول نجاو نجات او نجاتا او بیا الف د التقاء ساکنین د وجه نه حذف شوی دی نجو نجت او نجتا ته جوړ شو او په دې کې نجتا کې چې کوم خبره ده نو هغه مخکې مونږه په تفصیل سره ذکر کړی ده. تدین علاوه د نور کې صيغې دي د تثنیه دا صيغه او د جمع مؤنث غائب د صيغې نه والا تر د اخیره پورې. نو په دې کې صرف د یدعا تدعا قانون جاری شوی دی دا کما یاده نو دا په اصل کې وو خو د یدعا تدعا قانون د وجه نه دا وو په یا سره بدل شوی دی. د ماضی مجهول گردان دی نجیا نجیا نجو نجیت نجیتا نجینا نجیتا نجیتما نجیتم نجیتی نجیتما نجیتن نجیتو او نجینا. نو په دې گردان کې په نجیا نجیا نجیت او نجیتا کې د جمع مذکر غائب نه علاوه دا نوري لومبۍ چې کمی صيغې دي
نجیا د واحد مذکر غائب صيغه، نجیا د تثنیه مذکر غائب صيغه، او نجیت د واحد مؤنث غائب صيغه، او نجیتا د تثنیه مؤنث غائب صيغه. نو پدې کې صرف د دعیه والا قانون جاری شوی دی، ځکه چې تدې اصل وو نجوا، نجوا، نجوت او نجوتا. د وو متحرک نه مخکې کسره ده، نو دا وو په یا سره بدل شوی دی. او کم د جمع مذکر غائب صيغه د نجو، نو دا په اصل کې وو نجیو، نجیو د صرفو بشانته. نو پدې کې دعیو صورت جوړ شوی دی. د یدعو تدعو قانون دویم صورت مونږه دا ذکر کړو، کچره د صيغه شکل دعیو، میو، عوی او د هوی پشانته جوړېدو، نو بیا په کې مونږه حذف د حرکت نه کو بلکې نقل د حرکت کو. نو په نجو کې د عیو صورت جوړ شوی دی، څنګه چې په عیو کې د وو نه وروستو وو بو او مخکې ته کسره ده، نو دلته به هم په د جیو کې د وو نه وروستو وو راغلی دی او مخکې ته کسره ده. لہذا د وو د ضمه مونږه جیم له ورکړه، نو بیا د دوه واونو په منځ کې التقاء او ساکنین وراله، نو یو وو ته مونږه حذف کو، نو نجو داته جوړ شو. بیا د نجین نواله د جمع مؤنث غائب د صيغې نواله تر د اخره پورې پدې کې صرف د میعاد والا قانون دا جاری شوی دی، ځکه چې د اصل وو نجیونا، نجیوتا، نجیوتما تر د اخره پورې، یعنی وو ساکن دی او تدینه په مخ کې حرف باندې کسره ده. نو د میعاد قانون د وجنه وو دا په یا سره بدل شوی، او د میعاد والا قانون دا چې کچره وو ساکن وي او تدینه په مخ کې حرف باندې کسره وي، نو دغه وو دا په یا سره بدلیږي. اوس راځو مونږه د مضارع معلوم گردان لا. د مضارع معلوم گردان دی یونجی، یونجیانی، یونجونا، تنجی، تنجیانی، یونجینا، تنجی، تنجیانی، تنجونا، تنجینا، تنجیانی، تنجینا، انجی او ننجی. په دې مضارع معلوم کې ډېر قوانین دا جاری شوي دي. د کومو پنځو صيغو په آخر کې یا راغله، یعنی یونجی، تنجی، تنجی، انجی او ننجی. نو تدې اصل وو یونجی وو، تنجی وو، تنجی وو، انجی وو او ننجی وو. نو د دعیه قانون د وجنه دغه وو په یا سره بدل شو، او بیا د یرمی ترمی قانون د وجنه تدې پنځو صيغونه د ضمه د حذف شو، نو یونجی، تنجی، تنجی، انجی، ننجی داته جوړ شو. نو د پنځو صيغو ذکر دا مونږ وکړو، هغه پنځه صيغې چې د هغې په آخر کې یا ده. دویم نمبر د تثنیه کې مثالور صيغې دي یونجیانی، تنجیانی، تنجیانی، تنجیانی. نو تدې صيغو اصل وو یونجیوانی، تنجیوانی، تنجیوانی، تنجیوانی. نو په دې څلور ونو صيغو کې د دعیه قانون جاری شوی دی، ځکه چې واو متحرک د لام کلمې په مقابله کې دی، تدې نه مخکې حرف مکسور دی، نو دغه واو دا په یا سره بدل شوی دی. کوم دریم نمبر صيغه ده، دریم نمبر د جمع مذکر غائب صيغه او د جمع مذکر حاضر صيغه، یعنی یونجونا او تنجونا. نو دا دواړه صيغې په اصل کې وي یونجیونا، تنجیونا، د یصرفونا او د تصرفونا پشانتي. نو په دې دواړو کې د عیو صورت جوړ شوی دی. نو دې وجنه مونږه د وو د حرکت د جمله ورکو او د جیم نه مو کسره لري کړه، نو بیا د دوه واونو په منځ کې التقاء د ساکنین وراله، نو یو ووم ته حذف کو، نو یونجونا او تنجونا داته جوړ شو. څلورم نمبر کم د جمع مؤنث غائب صيغه ده او د جمع مؤنث حاضر صيغه ده یونجینا او تنجینا. دا په اصل کې وو یونجیونا، تنجیونا، د یصرفنا او د تصرفنا پشانتي. نو په دې دواړو کې د میعاد والا قانون جاری شوی دی، وو ساکن دی او تدینه مخکې حرف مکسور دی، نو دا وو دا په یا سره بدل شوی دی.
مونږه د 14 صيغو ذکر وکړو 15 صيغې بیا 4 د تثنیه صيغې نو 5 او 4 9 بیا د جمع مذکر غائب او د جمع مذکر حاضر صيغه نو 11 صيغې او بیا د جمع مؤنث غائب او د جمع مؤنث حاضر صيغه نو 14 صيغې یو صيغه پاتې شو تنجینا د واحد مؤنث حاضر صيغه دا په اصل کې وو تنجوینا د تصرفینا پشانتی نو پدې کې د ټولو نړمبه د دعیه قانون جاری شوی دی دا غي د وجنه دا و په یا سره بدل شوی دی بیا د يرمی ترمی قانون د وجنه د یا نمونګه کسره حذف کړه نو تنجینا ته جوړ شو نو د دوو یاګانو په منځ کې التقاء د ساکنین وراله نو یوم یام ته حذف کړه نو تنجینا دته جوړ شو اوس راځو مونږه د مضارع مجهول گردان لا د مضارع مجهول گردان دی یونجا یونجیانی یونجونا تنجا تنجیانی یونجینا تنجا تنجیانی تنجونا تنجینا تنجیانی تنجینا انجا او ننجا نو په دې مضارع مجهول کې د قوانینو د جاری کولو په لحاظ سره درې ګروپونه دي یو ګروپ هغه 15 صيغې د کومه په اخر کې چې الف دی یعنی یونجا تنجا تنجا انجا ننجا نو په اصل کې ته دې 15 صيغو کې دلته وو او په وو باندې زموا نو ته دې اصل وو یونجو تنجو تنجو انجو او ننجو نو لومبه پکې د یودع تدع قانون د وجنه دا وو په یا سره بدل شوی دی او بیا دغه یا الف سره بدل شوی دا نو یونجا تنجا تنجا انجا او ننجا داتې جوړ شو دویم نمبر سلور دو تثنیه صيغې یعنی یونجیانی تنجیانی 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 او د جمع مؤنث غائب صيغه او د جمع مؤنث حاضر صيغه یعنی یونجینا تنجینا نو په دې شپږو صيغو کې صرف د یدعا والا قانون دا جاری شوی دی دا کما یاده نو دا په اصل کې وو خو د یدعا تدعا قانون د وجنه دا وو په یا سره بدل شوی دی نو مونږه د یولسو صيغو ذکر وکړو پاتې شوې درې صيغې د جمع مذکر غائب صيغه د جمع مذکر حاضر صيغه او د واحد مؤنث حاضر صيغه نو د جمع مذکر غائب نو د درې صيغې دي یونجونا تنجونا او تنجینا نو پدې کې درې قوانین جاری شوي دي د ټول لومبه پدې کې د یدعا تدعا قانون جاری شوی دی ځکه چې تدې درې صيغو اصل وو یونجونا تنجونا او تنجوینا نو دا وو په یا سره بدل شوی دی بیا تدین بعد پدې کې د التقاء د قالباع والا قانون جاری شوی دی یعنی د یا متحرک نه مخ کې حرف باندې فتحه ده نو دا یا په الف سره بدل شوی دی تدین بعد بیا د جمع مذکر غائب او جمع مذکر حاضر په صيغه کې د الف او د واو په منځ کې التقاء د ساکنین راغله نو الف ته حذف شوی دی او د واحد مؤنث حاضر په صيغه کې د الف او د یا په منځ کې التقاء د ساکنین راځي نو الف ته حذف شوی دی د دې ذکر مخکې مونږ هم په تفصیل سره په مختلفو گردانونو کې دا کړی دی اوس راځو مونږه د اسم فاعل گردان لا د اسم فاعل گردان دی منجن منجیانی منجونا منجیتون منجیتان منجیات د منجن کوم لومبۍ صيغه نو ته دې ذکر مونږه په صرف صغیر کې په تفصیل سره وکړو د کومه د تثنیه مذکر غائب صيغه ده د واحد مؤنث غائب صيغه ده د تثنیه مؤنث غائب صيغه ده او جمع مؤنث غائب صيغه ده یعنی منجیانی منجیتون منجیتان او منجیات په دې سلور وړو صيغو کې د دعیه والا قانون جاری شوی دی ځکه چې د واو متحرک نه په مخ کې حرف باندې کسره ده نو دا واو په یا سره بدل شوی دی او کما د جمع مذکر صيغه د اسم فاعل منجونا نو دا په اصل کې دی منجونا د مصرفون په شان دي
نو په دې کې د عیو صورت جوړ شوی دی، لہذا د وو د ضمه مونږه جمله ورکړه او د جم نه مو کسره لرې کړه. نو بیا د دوه واوونو په منځ کې التقاء د ساکنین وراله، یو واو ته حذف کو نو منجون داتې جوړ شو. د اسم مفعول ګردان دی منجن، منجیان، منجون، منجات، منجاتان او منجیات. منجن کوم لومبۍ صيغه ده نو تدې ذکر مونږه په صرف صغیر کې کړی دی، الته پکې مونږه قوانین دا جاری کړی دي. کما دو تسنیه مذکر صيغه ده د اسم مفعول منجیان، او کما اخرانی صيغه ده د جمع مؤنث اسم مفعول منجیات. نو په دې دواړو کې د یدعا تدعا قانون جاری شوی دی، په اصل کې وو منجوانی منجوات. نو د یدعا تدعا قانون د وجنه دا وو په یا سره بدل شو. کما د جمع مذکر اسم مفعول صيغه ده منجونا، نو دا په اصل کې دا منجونا منجونا. نو په دې کې درې قوانین جاری شوي دي. لومبه په دې کې د یدعا تدعا قانون د وجنه دا وو په یا سره بدل شوی دی، نو منجیون ته جوړ شو. بیا دا یا د قالبا قانون د وجنه په الف سره بدل شو، نو منجاون ته جوړ شو. بیا د الف او د وو په منځ کې التقاء د ساکنین وراله، نو الف ته حذف شو نو منجون داتې جوړ شو. صرف دو صيغې پاتې شوې منجات منجاتان. نو تدې اصل وو منجوة منجوتان. نو لومبه د یدعا تدعا قانون د وجنه دا وو په یا سره بدل شو، نو منجیة منجیتان داتې جوړ شو. بیا دا یا د قلبا قانون د وجنه په الف سره بدل شو، نو منجات او منجاتان داتې جوړ شو. بیا په صفحه نمبر 289 باندې د لام تاکید، بانون تاکید، د ثقيلي او د خفيفي، د معلوم او د مجهول ګردان دي. دې د پاره به مونږه هغه اصول د یاد ساتو چې د کومو 5 صيغو په اخر کې دا یا راغله، نو دغه یا له به مونږه فتحه ورکو، او د مجهول په کومو 5 صيغو کې چې الف راغله دي نو دغه الف به مونږه په یا سره بدلو، او دغه یا له به هم مونږه فتحه ورکو. د دین علاوه به مونږه د وو صيغونه به نون اعرابي غورځو. بیا په دغه وو صيغو کې کومه د جمع مذکر غایب صيغه ده، جمع مذکر حاضر صيغه ده، نو که په دې کې د واو مدې صورت جوړېدو نو تدینه به مونږه دغه واو مده دا به حذف کو، او کچری د واویلین صورت جوړېدو نو دغه واویلین له به مونږه د ضمه حرکت ورکو. نو مونږ سره چې کوم د معلوم ګردان دی نو پاغي کې په دې دوه صيغو کې واو مده جوړیږي، نو دغه واو مده داتې حذف شوی ده. او کوم د مجهول ګردان دی نو پاغي کې چون کې د واویلین صورت جوړیږي د نون اعرابي د غورځیدلو نه وروسته، نو هغه له به مونږه د ضمه حرکت ورکو. او کوم د واحد مؤنث حاضر صيغه ده، نو که یا مده وا نو دغه یا مده به حذف کیږي، او که یا لینو یعنی د یا ساکن نه مخکې حرف باندې زبر، نو دغه یا له به مونږه د کسرې حرکت ورکو. نو د معلوم په ګردان کې مونږ سره یا مده جوړیږي، نو دغه به مونږه حذف کو، او په مجهول کې یا لین جوړیږي، نو دله به مونږه د کسرې حرکت ورکو. نور ګردانونه واضح دي او دا مونږه بار بار ذکر کړی دي. څنګه ګردانونه چې د لام تاکید، بانون تاکید، د ثقيلي او د خفيفي، د معلوم او د مجهول دي، نو دغه شان دي ګردانونه د لام امر او د لای نهي، د ثقيلي او د خفيفي، د معلوم او د مجهول هم دي. خو فرق پکې دا دی چې د لام مفتوح په ځای باندې موږ په لام امر کې لام مکسور راوړو، او په لای نهي کې به موږ د لام مفتوح په ځای باندې لای نهي راوړو. او بل په لام امر کې به موږ ته دې خبرې هم خیال ساتو چې کم د معلوم د حاضر شپږ صيغې دي، هغه باندې به موږ لام امر نه داخلو. بیا دو فعل جهد بلم د معلوم ګردانونه دي او د مجهول ګردانونه دي، لم ينجي، لم ينجيا، لم ينجو تر اخره پورې، او د مجهول ګردانونه دي لم ينجا، لم ينجيا، لم ينجو، لم تنجا، لم تنجيا، لم ينجينا. او د دې لپاره هم هغه اصول دي چې معلوم مونږه د مضارع معلوم نه جوړ کړی دی، او مجهول مونږه د مضارع مجهول نه جوړ کړی دی. د کومو 5 صيغو په اخر کې
حرف علت دی معلوم په گردان کې یا ده او د مجهول په گردان کې الف دی نو د لم د وجه نه دغه غورځېږي د وو صیغو نه نون اعرابي غورځولي ده او په دوو صیغو کې څه عمل نه دی کړی او څنګه گردان چې د فعل جهد د معلوم او د مجهول دی نو دغه شان د گردانونه د لام امر او د لای نهي هم دي خو موږ به د لم په ځای باندې لام امر راوړو او په لای نهي کې به موږ لا راوړو او دلته به هم مونږه د معلوم د حاضر چې کوم شپږ صيغې دي په هغې باندې به مونږه لام امر دا نه داخلو نو دا تاسو په خپله دا ګردانونه واړوئ بالکل دغه خبرې دي او دا اصول یاد ساتئ او دا ګردانونه پې بیا دوهراو کوئ بیا تدینه بعد د نفي معلوم او د مجهول ګردانونه دي نو دا خو هغه مضارع او معلوم او د مجهول ګردانونه دي خو صرف په دې باندې لا داخل شوي ده بیا د لن ناسبه د معلوم او د مجهول ګردانونه دي دې کې هم هغه اصول دي چې دا موږ د مضارع معلوم او د مجهول نه جوړ کړي دي د معلوم په ګردان کې د کمو 15 صيغو په آخر کې دا یا ده نو لن دیلا نصب ورکوي او چونکې د مجهول په ګردان کې تدې په آخر کې الف راځي نو دغه الف په خپل حالت باندې برقرار وي نور په معلوم او په مجهول کې د کوم وو صيغو په آخر کې نون اعرابي ده دغه نون اعرابي به غورځيږي او د دوه صيغې د په خپل حالت باندې وي بیا د امر حاضر معلوم گردان دی نجی نجیا نجو نجی نجیا نجینا نو دا مونږه د مضارع معلوم د حاضر د شپږ صيغو نه جوړ کړی دی او هغه شپږ صيغې موږ سره د قانون جاری کېدلو نه وروسته وي تنجي تنجیاني تنجونا تنجینا تنجیاني تنجینا نو تا علامت د مضارع ته مونږ وګرځاو د شروع نه په دې ټولو صيغو کې د شپږو وړو نه نو بیا نون چونکې مفتوح دی نو دا به مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو بیا چونکې په لومړۍ صيغه کې اخر کې حرف علت دی نو دغه حرف علت دا به غورځېږي نو موږ سره جوړ شو نجي او د نورو څلورو صيغو په اخر کې چونکې نون اعرابي ده نو دغه نون اعرابي هم ته مونږ وغورځوله نو گردان مونږ سره جوړ شو نجیا نجو نجی نجیا او اخرانۍ صيغه کې نون د جمع مؤنث په خپل حالت باندې بیا چې مونږ ته دینه اوس د ثقيلي گردان جوړو نو په دې لومړۍ صيغه کې دا کما یا غورځېدلې ده دغه یا به واپس راځي او مونږ به دله فتحه ورکو په ثقيله کې هم او په خفيفه کې هم د جمع مذکر حاضر په دې صيغه کې نجو په دې کې چونکې واو ماده ده نو دغه واو ماده به حذف کیږي د واحد مؤنث حاضر په صيغه کې یا ماده ده نو دا یا ماده به حذف کیږي نو موږ سره به د ثقيله گردان شي نجينا نجياني نجنا نجنا نجياني نجيناني نجینانی کی چونکه درې نونونه جمع کیږي نو په منځ کې موږ الف فاصل دا راوړو او د خفیفې درې صيغې به وي نجین نجن او نجن په دې نور کې چونکه الف راځي نو تدینه د خفیفې صيغې دا نه راځي